أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نرانی درس کے بے انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 آیات نمبر 185 و 186 دو آیاتونه بویلے کی گی. دینا وقت کے ہم در رمضان المبارک چین و آغا ذکر ولو وسم دے آیات کے اللہ جل جلالہ رمضان متعلق چین و آغا ذکر کی. وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان مبارک میاشت آغا ده چې په هغې کې قرآن پاک نازل شو هدى للناس وبینات چې هغه هدایت دی د خلکو دپاره او روښانه واضح خبرې او دلایل دی من الهدى د هدایت نه والفرقان او د حق او باطل په منځ کې فرق کوونکی دی. والشهر رمضان رمضان المبارک چې نو هغه میاشت ویلی کېږي. اوس د رمضان او د قرآن په آپس کې چې نو هغه یو خاص مناسبت دی بلکې جو کتلی شي احادیث مبارکه ذخیره کې نو د آسماني سوره کتابونه چې نو د هغې اکثر تعلق چې دی نو د رمضان المبارک سره دی. د حضرت واصله ابن اسقر رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي چې رمضان المبارک په یکم رمضان باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې صحیفه چې دی نو د هغوی نازل شوي. په 6 رمضان باندې حضرت موسی علیہ السلام ته انجیل تورات ورکړی شو. په 13 رمضان باندې حضرت چې عیسی علیہ السلام ته انجیل ورکړی شو او په 18 رمضان باندې حضرت داود علیہ السلام ته چې نو تورات زبور ورکړی شو او 24 رمضان باندې نبی علیہ السلام باندې قرآن پاک چې دی نو نازل شو. نو دا آسمانی کتابونه چې کتلی شي نو اکثر په هغې مناسبت د رمضان المبارک سره دی. اوس الله جل جلاله وی رمضان المبارک په دې میاشت کې قرآن پاک چې دی نو هغه نازل شو. دغه شانتې چې نو بل صورت کې راځي اخرنۍ سپارې کې نه صورت قدر انا انزلناه فی لیلة القدر الله وی مونږ دا قرآن پاک ټول نازل کړو چې نو په لیلة القدر کې او لیلة القدر دا رمضان مبارک چې نو په آخرنو شپو کې لږ شپو کې راځي. نو معلومه دا شوله چې رمضان المبارک میاشت وه او لیلة القدر چې نو شپه وه چې دغه شپه د زر میاشتو چې نو هغې نه افضل او بهتره وه. بیا چې نو قرآن پاک د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته چې نو الله جل جلاله په دغه شپه کې په یوه شپه کې ټول قرآن پاک چې نو هغه نازل کړلو. بیا په لوح محفوظ کې التزید چې هغې ته بیت العزت ویلی کېږي او بعضې حضراتو بیت العظمت چې نو هغې نوم ذکر کړی. دغې ته قرآن پاک رالو او بیا د دغې نه وروستو د 23 سال کې حضور علیه السلام باندې 30 کاله کې چې نو موقع محل مطابق چې نو قرآن پاک بیا نازل شوی دی. نو ځکه الله وی شهر رمضان الذي د رمضان میاشت دا چې نو هغه ده انزل فيه القرآن چې په هغې کې نازل شو قرآن پاک. کم قرآن پاک هدى للناس چې هغه هدایت دی د ټولو خلکو دپاره. خیال مو کړی سورة بقره په اولنۍ رکوع کې موږ ویلو الته الله جل جلاله ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا کتاب هدایت دی د پاره د متقیانو. دلته الله وی هدى للناس د ټولو خلکو د پاره چې نو هدایت دی. اوس کله چې دا هدایت د ټولو خلکو د پاره دی او آلته بیا الله جل جلاله تخصیص چې نو هغه د متقیانو کړو. نو موږ ویلو قرآن پاک الله جل جلاله د ټولو خلکو د هدایت د پاره
د انسانانو پیریانو د ټولو د هدایت دپاره رالیږلی دی. البته دې نه فایده چې دی نو هغه متقیان او تقوادار اخلي، د هغوی چې دی نو هغه دغه کېږي، په هغوی ته بې فایده میلایږي. نو ځکه الله وایي وبینات او په دې کې واضح روښانه دلایل دي من الهدى د هدایت نه، والفرقان او د قرآن پاک یو صفت، د هغه قرآن پاک د یو نوم یو صفت هغه فرقان دی. فرقان ویلی کېږي الفارق بین الحق والباطل، د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. نو قرآن هم د حق او د باطل په منځ کې دی نو هغه فرق وکړلو. دا د الله جل جلاله توحید دی، دا شرک دی، دا د پیغمبر رسالت دی، دا د هغې نه انکار دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا چې دی نو هغه واضح احکامات دی، دا متشابه دی. نو د دغې ټولو چې دی نو هغه ذکر د دغې په منځ کې فرق د الله جل جلاله د قرآن په ذریعه کړی. نو ځکه الله جل جلاله وایي والفرقان فرق کوونکی دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، الله وایي بیا چې نو په تاسو کې چې دغه میاشت روژې چې نو هغه وموندله فلیصمه، نو د دې روژې چې نو هغه دې ونیسي. اوس مخکې آیات کې چې نو هغه پرونه کې ګورئ په هغې کې الله جل جلاله چې نو هغه وایي ای د ایمان خاوندانو ما په تاسو باندې چې نو روژه فرض کړې او دا روژه څنګه چې د مخکې کسانو دپاره داسې په تاسو. دویم آیت کې سره الله جل جلاله وایي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، که یو سړی د رمضان المبارک سره سره دې چې نه روژې ونه نیسي طاقت یې او د فدیه ادا کړي، نو بیا هم د چې نه شروع کې دغه حکم او دا ادا کړي. اوس دې آیات سره دغه یو آیات چې نه دغه حکم منسوخ شلو. الله وایي چې نو من شهد منکم الشهر، څوک چې تاسو کې چې نو د رمضان المبارک میاشتې ته ورسېدو سره د اهلیته چې دی عاقل وي، بالغ وي، صحیح وي، مسلمان وي، نو دا د انسان چې دی نو هغه د اهلیت صفتونه دي. نو چې ده کې دا صلاحیتونه دا صفتونه موجود ول په ده باندې اوس د روژې میاشتې نو د هغې روژې پوره شولې. اوس په دې کې چې نو هغه فدیه وغیره ورکول دغه چې نو هغه صحیح نه دي. اوس په دې چې نو هغه دغه روژه ونیسي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل فلیصمه، تاسو بیا چې نو د هغې روژې ونیسئ. ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، دا جمله بیانې چې دی نو هغه پرون هم تېره شوې وه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، نو ویدل دی دوباره د الله جل جلاله دې دپاره راوړه چې دغه مخکینی حکم منسوخ شو. نو آس نه د چا په ذهن کې راشي چې د دغه سره به دا یو حکم هم منسوخ وي. که یو سړی په حالت د سفر کې وي یا یو سړی چې دی نو هغه بیماري او کده هر څومره بیماري کده د هغې نه هلاکېږي ول نه خو روژه به نیسي. الله وایي نه داسې نه ده، ځکه الله جل جلاله مخکې ذکر کوي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، الله ستاسو سره د اسانۍ معامله کوي نه چې نو د ګرانۍ. نو ځکه الله جل جلاله په دویم ځل باندې فرمایل ومن کان مریضا او علی سفر، څوک چې نو بیمار وي یا مسافر فعدة من ایام اخر، نو هغه د شمار پوره کړي د نورو ورځو نه، یعنې نورې ورځې چې بیا په هغې به قدر دا شي کوم چې پرون تفصیل کې مونږ ویلو. یرید الله، الله پاک غواړي چې نو هغه تاسو باندې اسانتیا وکړي. ولا یرید بکم العسر، او الله نه غواړي په تاسو باندې تنګي. ولی که الله چرته تنګي غوښتلی بیا خو به الله چې روژه شوله بیا به روژه نیسئ. نه د سفر عذر چې دی نو قبول دی، نه د بیمارۍ عذر چې دی نو هغه قبول دی، نه چې دی نو د بل یو عذر قبول دی. نو چې دغه عذرونه الله نه وی قبول کړی نو بیا به په هغې کې تنګي وه. که چا نیولی جو هلته به هلاکت ته رسېدو، او که نه یې نیولی نو د الله په ګریف کې به راتلو. نو ځکه الله وی الله ستاسو سره د اسانۍ معامله غواړي، الله دې ته اسانه کړه. که مسافر بیمار عذر چې دی نو هغه دی نو فی الحال کې نه نیسئ جو خیر دی، وروستو به چې دی نو هغه ونیسئ. یا داسې بیماري ده چې د هغې نه ښه کېدو امید نشته، هغه نشي ښه کېدی، طاقت نه جو په هغې صورت کې بیا فدیه ورکړه. ولتکملوا العدة، او دا وس ولې نو الله وی دا د دې دپاره د دې چې تاسو شمار چې دی نو هغه پوره کړئ. یعنی میاشتې کم د روژې ده 13 ورځې یا یو کم 13 ورځې، نو تاسو به دا وروستو بیا د دغې قضا د دې دپاره کوئ چې ستاسو هغه رمضان المبارک چې کمې روژې دي چې هغه تعداد مو نو پوره شي.
ولتکبر الله علی ما هداکم او لوی بیان کړی د الله پاک په هغه باندې کوم الله پاک چې تاسو ته هدایت کړی دی. ولتکبر الله علی ما هداکم نو دې کې حضرات نه هغه فرمایي وې د دې نه مراد دا دی چې کله روزه ختم شي نو تاسو د الله پاک عظمت چې دی نو هغه بیان کړي چې الله رب العزت چې نو په موږ باندې ډېر لوی رحم وکړو. الله رب العزت دغه میاشت چې نو په خیر عافیت راوستل او په دې باندې تیر کړه. تفسیر خازن کې نو یو وجه دا ذکر کړي. دویم حضرات ذکر کړي ولتکبر الله علی ما هداکم تاسو چې الله پاک کوم هدایت کړی دی او روزه چې نو میاشت رااله بیا تاسو د روزې میاشت نو هغه ټولې روزې ونیولې نو د الله پاک چې نو هغه لوی بیان کوي کله چې تاسو مانځل راځئ نو په لار باندې چې نو تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ولعلکم تشکرون چې تاسو نو هغه شکر وکړئ د پاره د نه چې تاسو د الله جل جلاله شکر وکړئ. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس د دې متعلق چې د دې او په دې په منځ کې چې نو هغه وګورئ مخکې هم د روزې ذکر دی بیا په دې پسې چې نو بیا د روزې چې نو هغه ذکر دی. اوس منځ کې دا آیات چې نو هغه څه د پر راوړی دی نو بعضې حضراتو د دې ربط دا ذکر کړی وی منځ کې الله جل جلاله په دې کې دا آیات اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي چې زه چې نو دعا د دعا کوونکي چې نو هغه قبلومه کله چې هغه زمانه غواړي. وای دا نه دې پر راوړی دی چې دا روزه میاشت دی نو هغه مونږ خدای کې الله پاک ته ډېر نږدې شو د الله قرب چې نو هغه اصل کړلو. اوس چې د روزې دا میاشت لاړ شي نو اسنه بیا به نو دغه یې کنه الله جل جلاله او تاسو چې کله هم ماته आवाज کوئ زه به چې نو هغه تاسو دعا قبلوم څنګه مې چې د په روزه کې قبلوله. حدیث مبارکه مفهوم چې نو هغه مونږ ویلو هم چې دعا چې نو هغه د قبلېدو علامتونه وختونه نو مونږ ویلو پای کې دوه وخت چې نو هغه په روزه کې هم دي د افطارۍ په ټایم کې او د سحرۍ پېشمنۍ په وخت کې نو الله وی څنګه چې وس قبلو داسې بدله بیا هم چې نو هغه تاسو لپاره چې کله هم دعا کوئ الله پاک بس تاسو دعا چې نو هغه قبلوي. اوس د دې د شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلی دي دوه چې نو هغه شان نزول دي. یو شان نزول کې چې نو هغه دا لیکلی دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مدینه یهودو چې نو هغه وی نو تاسو خو یو طرف ته وایي چې د ځمکې او اسمان په منځ کې چې نو 1500 کاله مسافت دی بیا د هغې د یو اسمان نه د بل اسمانه پورې 1500 کاله بیا چې نو هغې کې مسافت دی نو چې کله دومره لرې دی الله زموږ نه او بل طرف ته الله وایي چې نو هغه تاسو الله پاک چې نو رابله تضرع او خفیه په جزای سره او په پټه باندې په سلو اواز سره نو زمونږ دا اواز الله اوري او کنه اوري. نو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو واذا سالك عبادي اني فاني قريب. زم چې نو هغه شان نزول کې لیکلي دي د نو ته مسلم شریف د دې احادیث چې نو هغه کتابونو ذکر کړي جامع ترمذی چې نو هغه کوم ذکر شوی دی وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خاله چې نو هغه یو باندې چې صحابي رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اقریب ربنا زمونږ رب د الله رسوله هغه نږدې دی که نږدې نو فنناجیه چې مونږ ورسره چې نو هغه په سرګوشي پټې خبرې وکړو او که چېرته چې نو ام بعید یا الله زمونږ نه لرې دی فننادیه نو چې بیا ورته مونږ په چغه چغه اواز وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش شو. الله جل جلاله چې نو هغه دا آیات راولېږلو اذا سالك عبادي عني کله چې ستانه زما بندگان چې نو تپوس کې زما مبارکي فاني قریب زور ته نږدې. سورۃ طلاق غالبا چې نو التبل آیات دی چې الله رب العزت انسان ته من حبل الورید جنو هغه د مړۍ د رګونو نه زیات چې نو الله پاک نږدې دی څنګه چې دغه شرک دی د دې نه زیات الله چې نو هغه نږدې دی. بل حدیث مبارکه کې راځي د صحیحینو چې نو هغه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو صحابه فرمای وای مونږ په موقع باندې چې نو روان ولو نو چې کله به مونږ په لوړه ختلو نو مونږ به نو الله اکبر لا اله الا الله دا به نو هغه ذکر کو تیز تیز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو چې نو څوک الله را بلای هغه الله چې هغه نه کونډ او نه غایب دی یعنی تاسو په خپل ارمو تاسو په خپل ځانونو باندې رحم وکړئ دومره چغه چغه باندې نو هغه مراملای الله جل جلاله نږدې دی قریب دی. الله پاک چې نو هغه تاسو په پټه سره بلای رو چې نو الله ته आवाज کوي الله سره چې نو هغه خپل خبر خپل اظهار دعوت په پټه کوي. اجيب دعوت الداعي اذا دعاني
الله جل جلاله چې نو هغه زه دعا قبلوم کله چې خو ما څوک راغواړي ما را بلی نو زه دغه دعا قبلوم. لکه حدیث مبارکه چې نو هغه مخکې مونږ غالبا مفهوم ویلو چې الله جل جلاله ما یلیق بشانه څنګه د الله ذات علی سره چې نو هغه خی د شپې په اخرنۍ حصہ کې چربانګ په ټیم کې الله جل جلاله چې نو هغه دنیوي اسمان تراشي او بیا دغه نه ورستو اعلان کوي څوک چې نو ګناهونه بخون کې شته چې زاغه ګناهونه وبخم، څوک چې نو بیمار شته چې هغه زمانه صحت غواړي چې زو له صحت ورکم، څوک فقیر شته چې زمانه چې نو هغه خپل فقيري ختمول غواړي، مالداري غواړي چې زوی مالدار کم. نو الله جل جلاله د طرف نه د اعلانات کیږي. نو ځکه الله وی تاسو زمانه وغواړئ زه به درکم. بیا دنیا کې چې نو کتلی شي څوک چې اچانک څه غواړي هغه خفه کېږي. الله جل جلاله نه چې څوک نه غواړي. صحیح ترمذی چې نو کتاب الدعوات کې روایت نه الله رب العزت په هغه سړي باندې غصه کېږي د هغه نه خفه کېږي چې څوک د الله پاک نه غواړي نه. ځکه د الله پیغمبر وی تاسو هر شی د الله نه چې نو هغه غواړئ ان تر دې که د پیزار تسمه مو وشلېږي نو په دې کې هم الله ته سوال کوي چې الله زما چې نو دا کار برابر کړي. نو تاسو دعا چې نو هغه کوئ. بیا د دعا د قبلېدو لپاره حضراتو یو څو شرطونه لیکلي دي. یو شرط چې نو هغې دا لیکلی دی چې کله دعا کې نو د هغې نه مخکې به خپل لباس خپل خوراک چې نو هغه به حلال کړي. که د لباسو جامه پیزار خوراک سکاک دا د حرام وي که هر څومره بیا الله ته چغې وباسې دعا کوي الله پاک چې نو هغه دعا نه قبلوي. دویم شرط چې نو هغه ولدا نه چې په دغه دعا کې به چې نو هغه صله رحمي قطع صله رحمي چې نو هغه بنه کې دې دعا باندې کې یا الله چې نو هغه ما د خپلوان ټول نه چې نو هغه د تبا کې لري کې ما د اخلاص کې ولې دا چې نو قطع رحمي ده او قطع رحمي چې نو هغه سوال بنه کې. دریم شرط د چې نو هغه دعا کې نو دعا به په دې یقین او جزم سره کې چې ما دا کومه دعا وکړه دا به الله قبلوي. زمانه دعا دا به ضرور قبلېږي. لکه صحیح ترمذی شریف کې نو هغه روایت د جنسانی کتاب الدعوات کې الله پیغمبر چې نو هغه لا يقبل دعا چې نو هغه نه قبلېږي من قلب لاهٍ وغافل د هر چې نو هغه غافل زړه نه دې دعا نه قبلېږي. لاس یې توت کړی دی او سوچ دی نو هغه د کور کې او کله چې دی نو هغه ټیمپس سوی کې او کله چې دی نو هغه دیوال سوی کې او کله چې دی نو هغه یو کس سوی کې او کله بل تصوراتو کې روان دي ځان او لاس یې توت کړی دی او دی چې نو هغه ټولې دعاګانې چې نو هغه ځان لکوي. الله وایي چې نو الله پیغمبر فرمایي الله چې نو لا يقبل الله پاک چې نو هغه نه قبلې دعا من قلب لاهٍ وغافل هغه زړه چې هغه په له لهب کې چې نو هغه مختی او هغه غافل وي نو په جسم سره چې نو هغه به دعا کوي داسې به نه چې زما دعا چې نو هغه قبول نشوه. نو بیا دغه دعا د هغې د قبلېدو درې علامات چې نو هغه د الله پیغمبر ذکر کړی حدیث مبارکه کې هم راځي حضراتو چې نو تفسیرونو کې هم هغې کې لیکلي وایي یو دا دی چې سړی کومه دعا وکړي ټک پک د هغه دغه کار چې نو بیا یې هغه شانتي وشي. دویم چې نو هغه ده چې بنده دعا وکړي او په ده باندې څه مصیبت او تکلیف راځي دا دعا چې نو په هغې مصیبت او تکلیف ته حایله جوړه شي. او دریم ده چې دغه دا دواړه ونه شي د دا دعا چې نو هغه الله پاک د ځان سره ذخیره کې التی کېږي. نو چې کله کېښودلی شي ورځ په قیامت بیا دله په دغه دعا باندې چې کوم انعام او احسان ورکوي نو وایي دا بني ادم چې هلته وګوري دی به بیا افسوس کوي چې زما دنیا کې یو دعا هم نه قبوله شوې زما ټولې دعاګانې چې نو هغه سوی دنیا کې دلته پاتې شوی نن ما ته په آخرت کې به دې کم څه میلاویږي. نو ځکه ویلی کېږي الله جل جلاله وایي چې زه دعا قبلوم چې کله څوک زما نه غواړي ما ته چې نو اواز کوي نو زه له دعا چې نو هغه قبلوم. فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي نو په کار دا ده چې دعا د لزو قبلوم بل سختي د نزو لرې کوم راحت د باندې زور ولم فلیستجیبوا لي نو زما حکم چې نو هغه بیا ومنه که نه حکم زما نه منې په زما د پیغمبر طریقې نه منې زما د نافرمانۍ باندې راځي نو چې دا ټول هر څه د لزه کوم نو بیا حکم هم په کار دا دی چې زما ومنې وليؤمنوا بي او ایمان چې نه په ما راوړي یقین چې نه هغه د په ما خالص شي نو کوز دغه زما حکم ومنلو او ایمان چې دی نو هغه د خالص د الله په ذات جوړ شو نو الله وایي د څه دپاره په دغه کې به بیا ستا فایده لعلهم یرشدون دپاره د دې چې دوی بیا لار ومومي. نو کله چې سړی د الله حکمونو ته غاړه کښېني د الله د پیغمبر طریقو ته غاړه کښېني الله جل جلاله دغه انسان ته چې نو هدایت کوي. الله دې موږ دغه هدایت راته نصیب کړي.
شهر رمضان الذي میاشت د روزې الذي هغه د انزل چې نازل کړی شو فيه پاغې کې القرآن قرآن پاک هدن چې هدایت دی للناس د خلکو د پاره و بینات او روخانه دلایل دی من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرق کون کې دی فمن شهد منکم الشهر پس هر هغه څوک چې داغه بیا چې نو حاضر شي تاسو کې چې نو الشهر میاشت نو د روزې ته فلیصمه نو د روزې ونیسي ومن کان مریضا او څوک چې وی مریض او علی سفر او یا په سفر باندې فعدت نشمار دی من ایام اخر د نور ورځونه پرونه ما ویلو د منو سره بریکټ یاد ساتي بیا باسانه فعدت نشمار دی پورا کړی من ایام اخر د نور ورځونه نو دا پورا کړی دا بریکټ معنی چې وسري بیا باسانه یرید الله غواړي الله پاک بكم اليسر پتا سبحانه اسانی ولا يريد بكم العسر او دا غواړي الله پاک پتا سبحانه تنګي ولتکملوا العده او دا پاره د دې چې پورا کړی تاسو شمار ولتکبر الله او د پاره د دې چې تاسو لوی بیان کوي د الله پاک علامه په هغه سبانه هدا کوم چې تاسو ته هدایت کړی یعنی کوم هدایت توفیق د الله پاک در کړی ولعلکم تشکرون او د پاره د چې تاسو شکر ادا کړئ و اذا سالک او هر کله چې سوال وکړی تا نه عبادی بندگان زما انی زما په حق له فإني نپس بشک ذو قریب نزدې اجيب قبل ما دعوت الداعی دعا د دعا کون کی اذا دعانی کله چې هغه ما ته आवाज کوي ما را بلی فلیستجیبوا لی نو پکار د چې حکم اومني زما وليؤمنوا بی او ایمان راوړي پما لعلهم يرشدون د پاره د دې چې دغه په سملار شي بیا سملار عمومي